تقلید باندې رد دی. خو افسوس دا دی چې زمونږ بعضې مسلمانان ورونه هغه په دلیل کې دا آیات پیش کوي د تقلید په مذمت کې چې تقلید ښه کار نه دی او دلیل کې دا آیات پیش کوي او وایي چې زمونږ دپاره قرآن او حدیث دا شته، نور تقلید ته د امامانو ته زمونږ ضرورت هغه نشته. او بیا موږ پسې دا خبرې هغه تړي وای احنافو ته تاسو مقلدینو ته چې وویلی شي یو طرف ته د امام صاحب قولي او بل طرف ته قرآن او حدیث وي، نو وای تاسو قرآن او حدیث پرېږدئ او د امام صاحب رایه اخلئ او هغې پسې ځئ، قرآن او حدیث ترک کوئ. د دې آیات ترجمه داسې کوي وای واذا قیل لهما، وای کله چې دی مقلدینو ته وویلی شي اتبعوا تاسو تابعداري وکئ ما د هغه قرآن یا ما د هغه احادیثو مبارکو انزل الله چې الله نازل کړي دي. وای احنافو ته وویلی شي چې تاسو تابعداري وکئ د قرآن چې کوم الله نازل کړي. قالو وای دا احناف وای بل نتبعو، بلکې مونږه تابعداري کوو ما د هغه فقه الفینا علیه چې په کومه امام سے بیان کړی دا، د هغه فقه تابعداري کوو چې کوم امام سے بیان کړي. وای قرآن او حدیث په مقابله کې د امام سے قول والی او قرآن او حدیث هغه پرېږدي. او دا آیات د تقلید مذمت باره کې راغلی. بیا طالبانو یو تقلید دی یو اتباع ده، بیا دې کې فرق شته که نشته؟ نو څنګه چې تقلید په دوه قسمه دی، یو ته تقلیدي مدح ویلی کېږي او بل ته تقلیدي مضموم ویلی کېږي. نو اتباع په دوه قسمه ده، یو اتباع محموده ده بل اتباع مضمومه ده. خو زما عزتمندو قطع نظر د اختلافاتو تاسو چې د عربۍ څومره تفاسیر دي زه به درته یو څو د هغې نه بیان کړم. تاسو د حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر راوالی، تاسو د امام قرطبي تفسیر قرطبي راوالی، او تاسو د امام آلوسی روح المانی راوالی، او سره په شمول د نور د عربۍ تفاسیر طالبانو تاسو راوالی، او د هغې صحیح مطالعه تاسو وکئ. شرطه یو مفسر به دا نه ذکر کړی چې دا آیات د مقلدینو باره کې دی او یا د آیات د احنافو باره کې دی، بس هر یو مفسر دا وضاحت کړی چې دا آیات د تقلید باطل او د تقلید مذموم باره کې دی. او څوک چې د ائمه د څلور امامانو تقلید کوي نو دا آیات لاندې دغه خلک داخل نه دي. اوس طالبانو مونږ چې مقلدین او تقلید کوو نو مونږ په عقایدو کې جدا د چا تقلید نه کوو. ښه عقایدو کې مونږ قرآن او حدیث پسې ځو. یو دویم طالبانو هغه مسائلو او احکام د قرآن کې او چې احادیثو کې یا د قرآن کریم نه معلومیږي منسوسی مسائل دی پاغي کې مونږ د چا تقلید هغه نه کوو. البته کوم مسائل چې احادیثو کې راغلي مثلا امین بالجهر یا امین بالسر یا رفع الیدین کول یا نه کول دا منسوسی مسائل دی او په هره مسله باندې دلائل شته خو دلائلو ترمنځ تعارض دی. نو اوس تعارض ختمولو دپاره به تطبیق یا یو مسلک له ترجیح ورکې نو موږ په دې کې صرف تقلید ته محتاج یو. الکه زمونږ په نیس باندې امین بالسر افضل دی چې امین په پټه ویل افضل دی. امام شافعي رحمت الله علیه فرمای امین بالجهر ویل افضل دی. اوس التم دلائل دي دلتم دلائل دي، موږ دې ته محتاج شو او احتیاج لرو چې اوس موږ په دې کې تقلید ته محتاج یو چې موږ کومې خبرې ته ترجیح او تطبیق وکړو او هغې له غوروالی ورکړو. څلورم کم مسائل چې منسوسی نه دي قرآن او حدیث کې ښکاره ذکر نه دي، لکه نن سبا د تجارت مسائل دي، نن سبا
جدید مسائل لاغلي. اوس یو مسله ده، یو زنانه ده یو نارینه ده، د هغې علاج ته ضرورت دی، اولاد یې نه کېږي. نو ډاکټران نارینه ته ووایي ته دا خپله کومه د ضرورت او چې کوم نه اولاد پیدا کېږي دا موږ ته یو ټیسټ کې راوړه، یو ټیوب کې راوړه چې موږ د دې ټیسټ وکړو چې دې کې جراثیم شته او که نه. اوس دا مسله ښکاره قرآن او حدیث کې نشته دی. صحیح شو؟ یا داسې نور مسایل دي چې هغه جدید دي. اوس یو نوې مسله چلیږي چې هلکه د یوټیوب په ذریعه باندې نن سبا د چا اولاد نه کېږي. نو دا ډاکټرانو یو نوې تحقیق کړی دی چې دا د زنانه او د نارینه د ښځې او د خاوند دا مني راوالي، دا د ټیسټ کې بیا دې کې څه دوایانې واچوي، څه جراثیم پکې د دوایانو په ذریعه باندې پیدا کړي، بیا د زنانه رحم او بچهدانې ته واچوي، خدای ته وله اولاد ورکړي. اوس دا مسله دا یو جدیده مسله ده، دا قرآن او حدیث کې نشته. نو د دې نظایر د فقه کتابونو کې شته، نو موږ د فقه کتابونو ته په تقلید او په اتباع کې محتاج شو. څلورم هغه موږ د الله او د الله د رسول مقابله کې موږ تقلید نه کوو. موږ امام صاحب الله دینه کې پیغمبر نه منو، موږ امام صاحب دا صحابي درجه نه ورکو، موږ امام صاحب تابعی منو او امام سے منگ تا دا قرآن او دا حدیث تشریع کی دی تشریع اتباع منگا کو. طالبانو اس دلتا یو صندوق پروت تے، پاگے کے دیر زیادہ پیسے و جواہر پراتے دی، خو منگ تا علم نشتا او یو سڑے را لے دا صندوق راخکارک و راکولاوی کو. نو اس تاسو طالبانو کی سوک دا سی نشویلے چه دا کار ما اوکو او دا روپی او دا جواہرات ما راوڑو، دا چا چه خکارکو نو موږ هغه ته وایو د موږ ته وضاحت وکړو چې دې کې دا شیز پروت دی. مسائل قرآن او حدیث کې وو، زموږ عقلونه نه رسېده، امام صاحب را ولګېده، موږ ته قرآن او حدیث تشریح کو چې د دې آیات نه دا مسله راوځي او د دې آیات نه دا مسله مستنبط کېږي. صرف موږ امام صاحب شارح منو، شارع نه منو، پیغمبري نه منو. نو امام صاحب شارح دی، موږ ته وضاحت کړ د لکو مسائل وضاحت الحمدلله موږ ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی. او موږ د مشرکانو غوندې تقلید هم نه کوو. زمن تقلید کې او د مشرکانو تقلید کې فرقونه دي طالبانو. یو فرق دا دی زمون تقلید په عقایدو کې نه دی، د مشرکانو تقلید په عقایدو کې وو، هغه پسې روانو. دویم زمون تقلید دا په مقابله د قرآن او د حدیث کې نه دی، د مشرکانو تقلید دا په مقابله د قرآن او د حدیث کې وو. دریم هغه مشران هغه پسې روانو د الله وحدانیت یې پرېښی وو، د عقل پسې روانو، من او علم هم ورسره وو. من عقل پسې نه ځو بلکې من به قرآن او حدیث چې چا موږ ته تشریح کړې ده او په قرآن او په حدیث باندې پوهېدل، نو موږ د یو ماهر سړي تابعداري او اتباع او تقلید دې دپاره کوو چې هغه موږ ته قرآن او حدیث په صحیح الفاظ او معنا هغې کې بیان کړی. نو طالبانو څوک چې وایي چې دا آیات د تقلید باره کې دی او د مقلدینو باره کې دی، نو دا د بې انصافۍ خبره ده، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. بلکې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بخاری دویم جلد اخرنی بحثونو کې راځي، وایي د دنیا بدترین سړی هغه دی چې هغه د مسلمانانو آیاتونه په کافرانو مشرکانو او د مشرکانو آیاتونه په مسلمانانو باندې فټ کوي. دا آیات دا د دې وضاحت مې درته وکړه چې دا د مشرکانو باره کې دی، د مقلدینو او د احنافو باره کې نه دی. او تاسو طالبانو تاسو تجربه وکړئ، دا مطالعه وکړئ، زیات نه دا درې تفاسیر تاسو راوالئ، دا وګورئ. او د دې نه علاوه د دنیا تفاسیر دي، دا زاد المسیر د علامه ابن جوزی تاسو راوالئ،
د قشان صفت التفاسیر د علامه صابونی صاحب تاسو راواله یا دین علاوه د پښتو تفاسیر معرفت القرآن د مفتی شفیع صاحب راواله معرفت القرآن مولانا د ادریس کندهلوی رحمت الله علیه راواله رشد القرآن د مولانا سید الله رحمت الله علیه راواله تفسیر فخر الاسلام د مولانا عبدالسلام اشنغر راواله یو تفسیر کې بسرته تا ته دا خبره ملاو نشي چې دا آیات د مقلدین او د تقلید مذمت باره کې بلکې دا د تقلیدی هغه تقلید باره کې دی چې کوم مشرکان دی باره کې نه دی چې کوم تقلید مونږ